د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وینا چې کجورې خوړل اوږد ژوند دی. غزوه بدر کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو خیمه کې تشریف فرما او صحابه رضی الله تعالی عنه ته ارشاد فرمایو پاسه او ور وړاندې شي داسې جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکو نه ډیر زیات دی او متکیانو دپاره جوړ شوی دی. حضرت عمر بن الحمام رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. هغه هم واورېدل وی ویل واه واه. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل واه واه دی په کومه خبره ووی. عرض یې وکړو ای د الله رسوله زما دا ارزو ده چې زه هم د هغې نه وي. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ته هم د هغې نه یې. د پس یې د جولې نه څو کجورې راوویستې خوړلې یې. بیا یې ووی د دې کجورو د ختمېدو انتظار چې کومې زما لاس کې دي چې دا ختموم لوی اوږد ژوند دی تر څو به انتظار کوم. دا یې ووی او هغه یې وغورځولې او توره یې راوایسته. په ګڼه کې وردننه شو او تر شهید کېدو پورې جنګېدلو. پیدا کې لیکي حقیقت کې هم دا خلک د جنت قدردان وو او په هغې یقین ساتونکي. مونږ خلکو ته هم که چېرې یقین نصیب شي نو ټولې خبرې به اسانې شي.